السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زی مال قاری دوست محمد یوټیوب چینل نه بیا تاسو ته مخاطب نن ما سره هغه مورید چې زما په مریدانو کې خاص مورید دی. الحمدلله دا تاسو ته مخاطب دی. که په نعتخوانۍ وی نو نعتخوان دی، که په شاعرۍ وی شاعر دی، او که په نور هوښیارتوب وی نو دا بالول دانا په شان هوښیار هم دی. رب العالمین دې د دوی په عمر کې په مال حال کې برکت واچوي. او الحمدلله د سره زما ملاقات وشو، زه ډېر زیات خوشحاله شوم. امام شافعي صاحب رحمت الله علیه دا یو امام تیر شوی دی، نوم یې ډېر مشهور دی، تاسو به الحمدلله ټول پیژنئ. د هغه شاګرد امام احمد بن حنبل او هغه ډېر زیات یاد شوی و. امام شافعي صاحب دا ارزو تمنا کوله چې زه به د شاګرد سره کله میلاو شم. نو امام احمد بن حنبل چې کله دا خبره ورته راله، په منډه منډه راغی او خپل استاد محترم سره میلاو شو. نو دا هغه ارمان هم بیا پوره شو. نن زما هغه ارمان پوره شو چې ما ویل زه به د خپل مرید سره، مرید خاص چې دې ته زما فعل هر وخت جاري وي، نو دا الحمدلله د سره ملاقات شو. زه ډېر زیات خوشحاله یم چې نن د سره زما ملاقات په ډېر صحیح معنو سره وشو. الحمدلله بالکل روغ جوړ دی او زه تپوسونه کوم. رب العالمین دې تاسو ټول خوشحاله کړي. والسلام. جزاک الله خیرا فی الدارین، احسن الجزاء کما حقه. All glory be to Allah. There is no God but Allah, and Muhammad is the prophet of Allah. And the last letters the prophet, peace be upon him, spoke these unforgettable words to assemble the people. Listen to my words, for I do not know whether I shall be granted another years to be amongst you. Your lives and property are a sacred trust amongst yourselves until you appear before the Lord, who shall demand from you an account of all your actions. You have rights over your wives, and your wives have right over you. Treat them with kindness and do not commit sins. Ah, people, be thou my witness. Wassalam. Okay, in the big class in the room 100. Wassalam. Okay.